अस्सलाम वालेकुम कतिन کې ارویدین کې د خالد خان د طرفه نه تاسو ټول د وطن د علاقې مشرونه ته ځوانونه ته ډېر سالومینه ستړي ماشي کتین کې تاسو ته پاته دو چې د خپل ژبې چې کیم عزت یا کیم قدر دی د دنیو چې کیم کوانچ ته درې د خپل ژبې باندې د تو پہچان کیږي او د خپل ژبه یو داسې غاټه اساسه دو چې میج دغه کله هم نظر انداز کړی دو میجا په هغه جوشه نقصان خوړلای دی په دا ها چې د تو پہچان په دنیو کې په خپل ژبه په واجه کیږي نن مولي دلی دی کاتلی می دی چې د میجا تو سه چې د وطن په کیم کونجی کې ځوانون دي مشرون دي یا ډیر زماور کسان دي ها هغه د میجا په خپل ژبه کې خبره حکو او په خپل ژبه کې میجا تو سه ډیره مسلې داسې دي چې مشتو سي حلقاوای هشي ویل په دا چې پہچانم په خپل ژبه شدای نرزه دا امید لرم چې دا نن چې زکه ما خبره تاسو ته وروي زکه اول غوړه په دا باندې هو تاسو د مو سره پیرا د مو امداد وکاوي چې زنن په ډیره رجن آباد یو بیا تاسو مخامخ شولا یو ډیره ضروري خبره یو ډیره اهم کیسه وا چې مو چې آزاد تاسو سره شیر کوم کاچیرې زنن په دغه باندې سترګې پټې کا زنن په دا باندې غلای شو د میج د ماسیده د وزیر د ورمړې د داوړې یا د وزیرستان د علاقې سره تعلق لرین کای هر چې کیم زون دای د غي سترګې سابو ټی وی پغ باندې د موه سترګې ټی دی ی مو ایزاد توسه دای د توسه ایزاد مو دای میشتوس چې دا دره ساده تیرې شوې دا دره تاریخ تیر شولې د انګريز هرو غای بیا پانا بعد نور هټ چګې ټی تیرې شولې ای میشتوس پړدا حیا عزت خدمت نن ها پغی قسم دای نن ها د میډیا توسه رسم رواج پغی نمونه دی زنرزه میدانن چې کی مې ضروري خبره تاسو سره شیر کول وشتل ادا دي چې د میش تاسو لوستا موبایل روای یو ډیوایس روای دا ډیوایس چې کیم دی په دغه کې د نن ډیر اپس دي په دغه کې د نن به تحاشا ډیر واکاري دي چې میش تاسو بیان ویلیدل یا والی وری ویني یا دغه نقصانات هډیر دي فائدې هډیر دي زه یو غاټه خبره درته کوم چې 45% پنځه بوندې 40% د میډیا چې کیم ځوانون دي هغه پیغلی دي یا ژنې دي د په کیم سافټویرینه باندې چار کو د میډیا توسه چې کیما ډیټا دو هغه د اغي اپس چې کیم یو ګوګل هاو خلی واتس اپ هاو خلی انستاګرام ون خپل ډیټا وخلی یہ تو چې کیما غیر لیک سامان یشته په موبایل شه د پرسنل د تو کیم کانټیکټ یشته یا د تو کیم واکاره یشي دي د اغه چې کیما ډیټا دو بل سړی استعمالوي بل سړی ورخلی پارسونتیا ورخلی یو خدا سی وی چې ادارې ورخلی نو پرابلم اچ خبرانه دو پدا چې هغه ادارې سره ته اچ هنه شکړلای هغه د تو ډیټا کتای هشي تو غیرلی ته هتلای شي نن صابو عام کاس یہ تو ډیټا ورخلی او تو بلیک میل کاوی ای تو نه پیسې وخلی د تو کاروبار روزګار شګوته وای د تو کایوا فیمیل بلیک میل شي دا د میډیا توس د پورا د شرم غټه نه غټه خبره دو ای مو ریکوست دادا اپیل می دادا کازن په دا خبره نه وژاغې بل سړی هم نه پیژاږي بل چوک نه پیژاږي مو په شریک شه دا خبره وکړه چې د توسه عزت د مو عزت ای د مو عزت توسه د کامیش توس نن چیرې خپل بچونه ته خپل ځوانون ته پیغله جن کوي ته لږ معمولی موکاور نه کی ټیم ور نه کی وای نه پیژانی چې آیا د دې کیما نمونه ویډیو جوړاوي د دې کیما نمونه واکاره ایسو کې تو په دا موبایل شي یې شي دي زویا چې ټیپک ما وخلای تر بتاوي ما بیا په روغه ریجه باندې خپل خور لیر موبایل وکسا په دې باندې نظر وسوتا کښې نه وا فرندلی ماحول شي پوي کا چې بچا دا چې کی موبایل دی تو په لوشي چې کیم ډیوایس دی دغه ډیټا بل چیرې راونه دو خو چې دانن صاحب کیم سره بلیک میل کاوی ژنی وډ کی جن کای اله دوله یعنی 45% کې سینا ویز د مو مخ د وزیرستان سره ریلیټډ دا سه موجود دي چې اغه جن کای آیا میډوشي دي یا جونی دي یا وډ کی ژنی دي یا کاروباري کسان دي اغه بلیک میل شوی دي اغه پیسې هور کوي اغه د خپل جون عزت د بچکولې د پورا خپل قسمه تعاون کوي خو خپل عزت بچکولې کوشش کو خپل عزت ته مخ شوی ویل چې یالانه خو چې نه پټیږي دالانه خو چې نه دی پټ اته خوار شای جواتی خو انسان د خپل کردار خپل چکټډ داسې کو کنه چې دای نه د موبایل نه ډاریږي نه بل چاته سول کو چې د مو ډیټا خلره کا مو چې داسې نه کی نرزمه دا اپیل لای دا مې ریکوست ای توستا چې د مو په خبرو پوي شوی وای خور لیر چې صابو مړاوي ټیپک ته پښو خستای وی صابو یې تر بتاوي زیای ورور تاړې تر بتاوي پلستیا ورکاوي یا په جون باندې ټول د نیو خبراوي زوی چې پانا به تر طریقه دا دو چې اول لشکی دا مشرون دا زماور کا سان مان دی پلارینا
چې خپلې قبیلې ته خبر وي چې د میډیا قبیله موبایل استعمالوي دی د ویس په باندې کوي چم دی د ډیټا د دی د تصویرینا په نور ځایونو باندې موجود دی د چاته ټلیفون کوي د دی د ډیټا اورېدلی دی د چا سره خبره کو بل کس ته پته لګیږي دی په موبایل چې استعمالوي د تو موبایل د شپې بل سړی استعمالوای شي په دا خبره چې تاسو خبر وای تاسو ته پته وي یمو دا فرض جوړېدل چې مو ته کله هم پته ولګېدله د میډیا ډېرې جنکۍ د میډیا ډېر وړکي د میډیا ډېر کسان بلیک میل کېږي لګیا دي مو ته اندازه ولګېدله مو سره ډېرې خلک رابطه وکړله چې کومې د مو سره کومې خلک د مو سره رابطه وکړه مو ته یې وویل چې په دا باندې لازمي خبره وکړه مو ته ټایم نه میلاوي دي موقع نه وه ویس مې دا سوچ وکړلی چې ولې نه زه خپلې خلکو ته یو اړیکې غوندې ویډیو جوړه کړم په یوټیوب په تھرو باندې تاسو ته ورسوم مو ته د سبسکرایب د لایک د شیر ضرورت نشته دی لازمی خبره ده په ټیک ټاک باندې نن سبا ویډیو جوړیږي فیسبوک ته جوړیږي د هر چا شوق دی پیراکاوي هر سړی مایک وخستی دی هر سړی چې کوم دی خپل شوق لري زه دا نه وایم چې دا ما کوئ زه صرف دا وایم چې د خپل جون عزت خپل جون دی بل د تو عزت نه سوتی خپل علاقې د پورا د خپل مشرونو د پورا د خپل ځوانونو د پورا خپل ماندې پلارې د پورا د خپل جون عزت وسوتی او بیا په غونډه غټه خبره دا دو چې د میشتوس یو غټ عزت دی د مخشه وخت هم تر نن تاریخ پر راپورته شوی دی زه چې انډیا څخه میش دا سوتلی شي داسې ویډیو داسې تصویرونه داسې شاین چې نور خلک ته لوډ شي زه وایم چې په تا راعدو چې په آنه تاسې اول نه سوچ وکئ چې د میډیا ویډیو د میډیا تصویرونه بل چاته نشي لوډ فیمیل چې کومه دو هغه بروسه ډېر زر کو ډېره زر بروسه وکړو هغې بروسې په وجه باندې دو غریبه مار وخوري بیا د دې چې کوم فیوچر دی د دې چې کوم راتلونکی وخت دی هغه ډېر تکلیف دی دو د خپل بچیونه د خپل خاوند د خپل ماندې پلارې په مخ شي نه سترګې چګوای شي نه ژوند تېروای شي تو ژوند دره مختصر شي واړیکای شي ډېره ښکلې زندګي دو یو ډېر ښکلی ژوند دی ډېر ښکلی ژوند دی او زه وایم چې د الله تعالی ډېر ښکلې نعمتونه دي دغه نه خوند وخلئ دغې نعمتې د دغې دنیو د دغې ښکلیست نه د دغې موسمې نه خوند وخلئ پرېږدئ د دغې سیاست نه د دغې غلطې بلاتې خبرې نه د دهشتګردۍ نه د منافقت نه د یوه بل پسې غږېدو نه د یوه د بل کمزوري بیانول نه ښکلې زندګي دو ښکلې زندګي تېره کوي ځکه چیرې د مو پیغام د مو خبره توسې د مقصد یا د توسې د سوچ مطابق وي بیا توسې کړای شئ چې خالي د مو خبره بله خور لیر ته ورسي یو بل د چا پلور ته ورسي د چا مشر ورور ته ورسي دا خبره چې آیا نن سبا دا یوسف کې توبره اون دی نقصاني کېږي بیا د صابو ټیپه قبر باندې وخستی وي په وخت باندې خپل جون خیال وسوتی خپل علاقې د خپل ژبې د خپل وطن رسم رواج د خپل اسادګي د خپل یوه اعلانه ډور زه وایم چې په دا نه ورپورې هېڅ نشته دی خپلې جانې خیال سوتی زه امید کوم چې تاسو ته مزید چې داسې یوه نوې تازه خبره وي زه پرې پوهېږم چې د مو د علاقې د مو د ژبې د مو د خلکو د پوره ډېره اهم دو ضروري دو زه یې تاسو ته راوړم جانې خیال سوتی الله حافظ